که چېرته موږ د احادیثو په ذخیره باندې نظر واچو نو دا به راته واضحه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موقع په موقع خپل امت د غیر مسلمو او کافرانو د مشابهت نه منع کړي، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو دی په یو مستحب کار کې هم د غیر مسلمو د مشابهت نه ځان ساتل. د دې یو څو نمونې دې ستاسو وړاندې بیانوم. د مسلم شریف حدیث دی، حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په بدن باندې دو زړ رنگ والا جامې ولیدي، یعنی دو جامې می اچولې وي او زړ رنگ والا وي. نبی علیہ السلام راتوی فرمایي ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، دا قسم جامع د کافرانو وي، راتویلی فلا تلبسها، بیا دا ما غونده. دغه شان یو بل حدیث کې راځي د مسلم شریف، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشورې په ورځ روژه ونیوه، یعنی د محرم الحرام په 10 تاریخ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به روژه ونیوه او مسلمانانو ته هم د دې د نیولو حکم وکړ. نو صحابه کرام ورته وفرمایل یا رسول الله انه یوم تعظمه اليهود والنصارى، اے د الله رسوله د عاشورې دا ورځ خو داسې ورځ ده چې یهود او نصارا هم د دې تعظیم کوي او په دې ورځ روژه نیسي، نو که موږ یې نیسو نو بیا خو د دوی سره مشابهت راځي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، آینده کال به ان شاء الله موږ ورسره 9 ورځې روژه هم نیسو، د دې دپاره چې د یهودو او نصاراو سره مشابهت را نه شي، د یهودو او نصاراو سره کوم مشابهت دی دا چېرته را نه شي. نو د آینده کال راتلو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. دغه شان